کې دا نن چې دا کومه ورځ تاسو مانځئ نو دا هسې یو سمبالیک دا 16 ډے چې ورته دغه کړې ده ټاکلې ده د دې په شا مقصد صرف دا دی چې تاسو خپل یونټي کمیونټي ته وښایئ چې مونږ پیرامیډیکس یو په مونږ کې یونټي شته او مونږ په هیلث ډیلیوري باندې یقین ساتو د دې ورځ په دې ورځ راټولېدل او د خپل یونټي شو کول دا ستاسو کامیابي ده او زه خودی ګواه کوم چې دا یونټي زه په خپل ډاکټر برادري کې هم دومره بڑا چړا کې نه یم څومره چې په تاسو کې ځي په دې باندې زه تاسو ته سلوټ پیش کوم سلام پیش کوم خو صرف یونټي نه د دې سره لازم ملزوم خبره ده هیلث ډیلیوري څومره تنظیمونه چې دي کاغه ایکس وائی زیډ د هرې سیاسي یا نان پولیټیکل جماعت سره تعلق ساتي د دې هرگز دا مطلب نه دی چې تاسو دا یونټي جوړه کړې ده نو دا به تاسو د خپل پرسنل گینز لپاره استعمالوئ نه دا به تاسو د خپل هغه ملګري لپاره چې چا د دیوال سره لګولې دی هغه به سینې ته رانږدې کوئ دا یونټي به تاسو د مظلوم د چغې لپاره استعمالوئ دا یونټي به تاسو د هغې مریض لپاره استعمالوئ چې کوم په آی سی یو کې په ایمرجنسي کې په وارډ کې په اپریشن تھیټر کې په چغو سره پروت دی بیا به ویم چې ستاسو یونټي ستاسو تنظیم ستاسو برادري دې ته زه سلوټ پیش کوم لہذا تاسو چې نن راغلي یې ناست یې پیرامیډکس ستاسو اتفاق ستاسو اتحاد دې ته زه سلوټ پیش کوم خو چې ستاسو کوم بنیادي کار دی هغه بنیادي کار به نه پرېږدئ زه خو بیا هم د پیرامیډکس دا ټکي چې استعمالېږي که نه پیرامیډکس نو دا پیرا مطلب دی پیرل پیرل مطلب دا دی چې دا میډکس چې دي نو دا میډیکل پروفیشنلز دي په میډیکل کې به زه ډاکټر حساب کوم میډکس ورته موږ وایو پیرامیډکس مطلب دا دی چې دا به د ډاکټر سره پیرل خپل کار کوي خپل ډیوټي به کوي ډاکټر د دنه بغیر انکمپلیټ دی او دا د ډاکټر نه بغیر انکمپلیټ دی خو زه بیا هم وایم چې د ډاکټر نه تاسو ډېره ډیوټي کوئ یو مریض دی اډمټ دی زه په خپله یو سرجن یم ما سرجري وکړه سرجري نه پس مې پیشنټ وارډ ته شفټ کړو بیا ورته زما دا نرس زما دا پیرامیډکس زما دا کلاس 4 دا ورته 24 اور ولاړ یو د ټولو نه زیات ډیلیوري دا کوي او د ټولو نه زیات خدمت د مریض دا کوي خو چې کوم بنیادي خدمت دی بنیادي مقصد دی هغه به نه هېروئ نه هېروئ او هغه دی د مریض خدمت چې تاسو د مریض خدمت نه کوئ نو بس بیا خو زه د پیرامیډکس او بیا د هغوی چې دې کې دا ډیویژنز کړي دي او تفریقونه هم کړي دي بیا فایده نشته فایده خو دا دی چې ته د کم کار دپاره هغه یو اډر کوي بیس پبلک انټرست چې بیس پبلک انټرست پکې نشته نو بیا خو د هغو هم فایده نشته بیا خو د پیرامیډکس هم فایده نشته موږ خو چې ټول دلته نن ناست یو زموږ د ټولو موټو راوالې د دې ناستې او د دې خبرو د دې پروګرام بنیادي مقصد څه دی چې د مریض خدمت وکړو نن چې دا پروګرام موږ کوو دا یو انسپیریشن دی چې یاره موږ انسپایر شو چې سبا په ډور سټیپ باندې د مریض خدمت وکړو چې د مریض خدمت پکې نه کېږي بیا خو د دې تنظیمونو د دې عهدو د دې ډاکټرۍ او د دې سرجرۍ او د دې میډیکل سپیشل د دې فایده نشته که زه ګورنمنټ زه دلته نن ودرولی یم خو د دې لپاره ودرولی یم چې زه به د مریض خدمت کوم خدمت که یو سیاسي ورکر دی هغه د خپل په کلي کې ووټ یې اخیستی دی خو هغه د دې لپاره اخیستی دی چې دا به د خلکو خدمت کوي سبا په هسپتال کې د ده په شا به ولاړ وي چې هغه هم به نه کړو نه خو بیا د ووټونو فایده شته نه زموږ د وختو فایده شته نه د پیرامیډکس فایده شته لہذا خبرې نه اوږدو بنیادي مقصد همدا دی تاسو ته نن زه په دې ناسته باندې خراج تحسین پیش کوم زما پیرامیډکس زما د هسپتال ستن ده زما